الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من نجات قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. محترم مسلمانانو، ما یو حدیث پاک تلاوت کو ستاسو دا محلہ او دا علاقہ او کلی دا اللہ پا فضل و کرم سرا دا قرآن کریم پا درسون سرا آباد او مشہور دے. د لری لری کلونا د لری لری محلونا مسلمانان راضی دلته د आवाज اوریدو د پاره په درسونو کې د شرکت د پاره او دغه ملګرو نه یو ملګری یونس خان صاحب چې غنن په حق رسیدلې دي دی اداری سره ډېر مینا محبتو قربانې مجاهده برداشت کړې وي د دنیا نه په صحیح عقیده سره لاړو. نن 2 بجې داغي جنازه ده دلته بیکړو کې مرګرو ته پکار دادی چې وخت فارغ کی او د داسې صحیح العقیده مسلمانانو په جنازه کې شرکت کی. نو محترمو د قرآن درسونه دلته ډیر کیږي. نو ما ویل نن باستاسو د جمعې وعظ او بیان دا یو حدیث په پکې بیان کو دای ترجمه او سم مختصر تشریح داغي دا به ذکر زکا احادیث مبارکه د نبی علیہ السلام دا د دین دویم ماخذ دی او قرآن کریم کی چکمزے کی داسی یو خبر مختصر او شارٹ کٹ ذکر شوی دا داغی وضاحت پا حدیث مبارکوں کی شوی دی. پدی وجہ دا مونږ چې کم دور کی روان یو نو دی دور کی فتنه د الحاد دا ډیر زور و شور سره ډیر نوجوانانی تباہ و برباد کو. د دین اسلام نا انحراف دے الحاد دے
ځان به مسلمان ګڼي احادیث به نه مني ځان به مسلمان منی د پیغمبر د معراج واقعا به نه مني ځان به مسلمان منی د نبی علیہ السلام چې هغه به ساقی کوثری نو دا خبره نه مني دې ته الحاد وایي په دې وجہ کم زینو کی کم ملګری کم علماء کرام چاغید الله د کتاب درس ور کوي د الله کتاب بیانوي اغي ته پکار دادی چې یو ورځ دوا ور سرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکم بیانوي چې د دې نوې نسل د احادیث سره مناسبت تعارف په جنګلوي ښا بیا بل خبره محترمو چرتم د چانم چې مونږه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت شد خبره حدیث پاک اورو چې زموږ ذهن کې دای چې دا خو عامه خبره نه ده دا وړه خبره نه ده دا معمولی خبره نه ده دا د عام انسان خبره نه ده دا خو د هغه شخصیت خبره ده د چا بارکی چې الله تبارک وتعالى فرمایي النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم دا پیغمبر علیہ السلام دته خدا مؤمنان دو نگران دی مؤمنانو ته دو خپل ځانم نه دی ګران دا شخصیت خبره ده دا د هغه شخصیت خبره ده په دې امت باندې ډیر زیات احسانات دي دوی محترمو چې زموږ ذهن کې دای چې د پیغمبر خبره مې واورېدا حدیث مې واورېدا نو دا پیغمبر د په اړه خبره کې زما د دنیا او د آخرت کامیابی ده ځکه دا پیغمبر زمون خیرخوا پیغمبر دی نو محترمو صحابی راغلی تپوس کئی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نے تپوس کئی اور ډیر صحابه کرام دی وقت په وقت تپوس کئی مونږ ته الله حکم کړی دی چې تاسو غوړي تپوس کوئ فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله وی تپوس کوي ښا ما ته تپوس نه کوي آیو سپینګری عالم اوریدو هغه وی زما 65 سال شو چې زره دارالعلوم دیوبند نه فارغ شوم او کله چې علاقہ کې غم ته زو بیان کو د جمعې بیان کو وې دې 65 سال کې مان چا د یو مسلې ته پوس نه کړي دا عالم دین به د خلکو ته دعا کوي کنه تا چې یو ورځ د خپل غم خاده ته پوسو نه کا تا د خپل منځونو ته پوسو نه کا تا د خپل معاملاتو ته پوسو نه کو تا د زکات ته پوسو نه کو تا د حج او د عمرې ته پوسو نه کا بس زندگی تیرې نو صحابه کرام ته پوس کوي موت انن ته پوس نه کو او ګوره صحابه کرام چې کله ته پوس کوي نو قران کریم کې الله تبارک وتعالى داغي صفاتم کړي دي داغي هغه تپوسونه الله تبارک وتعالى د خپل کتاب د اوراق زینت ګرځول دي په جنگ بدر کې غنیمتونه حاصل شو دلوه معرکه شوه ده پسندو هجری کې غنیمتونه ملو شو د کفارو نه ډیر مال پاتې شو ډیر کفار اوجلی شو ډیر قیدیان شو سو تختې ده غنیمتونه ملو شو مخکنا د غنیمتونو بارکی سو هدایات سره رهنمایي نه و د غنیمتونو بارکی مخکنا سو ګایډ لاینز نو صحابه کرام اغي ویل چیرې دا غنیمتونه بچاته ورکول پکاري
چاویل دا غنیمتونه دا آغا چا حق دی چې مشران دی، چاوی دا آغا چا حق دی چې د نبی علیہ السلام خاص باڈی گاڑو. مختلف خبر رالی دیوی رازی د نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې مونږ ته خود دې متعلق څه پته نشتا، په خپل خوخه یو کار نه کوي صحابه کرام، ښا په خپل خوخه یو کار نه کوي، تپوس کوي نو بیا یو کار کوي. ما او تا تپوس نه کوو. نو صحابه کرام رااله نبی علیہ السلام نے تپوس کو، اے دا اللہ رسولا مونږ ته دی جنگ بدر کی غنیمتونه ملو شو، دا د چا حق کی؟ پیغمبرم د ځانه خبره نه کوي. الله تبارک وتعالى وحی رولی گلا یسالونک عن الانفال، اے پیغمبر دی تانا د غنیمتونو بارکه تپوس کوي، قل تورتوا غنیمت د چا حق دی؟ بیان وتوش دارنگی دا آیت مبارکہ چه نازل شو، ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا آیت نازل شو، تدی معنی دا یقینا اللہ او ملائک یصلون علی النبی، پا پیغمبر صلات وی، اللہ پا پیغمبر درود وی، دا اخبر مطلب دے. ملائکم پا پیغمبر بانی درود ویا. نو یا ایوہ الذین آمنو، اے مومنانو، سولو نو تاسم درود وائے. تو صحابہ کرام خو پا عربی پوئی، دا عربی الفاظم دا زانا جوڑولی شی عرب دی، او اللہ وی تاسو پا پیغمبر درود وائے. نو صحابه کرام راضی تپوس کئی، اے دا اللہ رسولہ دا سلام طریقہ خطا سونا منگز دا کردی دا، او کیف الصلاة علیک، دا صلاة با منگز سنگو آیو، دا درود با سنگو آیو. صحابه کرام تپوس کئی خواہ، نن منگ تپوس نکو، نن خود ازانا سونا درودونا جوڑ شوی دی خواہ. دا درود لکی دے، او دا درود تاج دے، او دا درود مائی دے، او دا درود یو بزرگ روانو مصیبت کے گیر شا، نو پیغمبر و تخوب کراغی وی دا درود وائے دا دانا درود. اگورا پا دی خلق مطمئن دے یارا چی اللہ حکم کئی، صحابہ تپوس کئی، پا پیغمبر اللہ وحی را لیگی چی دی تاوائے چی داسی درود وائے، پا آغ درود منگا مطمئن نیو. او چی کم میڈین پاکستان یا میڈین ہندوستان میڈین جاپان درود دے کر نمو والا درود ورکی خواہ. خلق داغی چلیو باسی دا وائی جی، بازی پیران خلقو تاغ درودو ورکی. اچھا تو توی نداغی تا درود مو آیا، علیکہ دا پنج پیریان دی درود نمانی خواہ. استغفر اللہ. دلتا اگورا صحابہ کرام تپوس کئی کنا، اے دا اللہ حبیبا کیف الصلاة علیک، مونگ بتا باندی سنگ درود وایو. نو نبی علیہ السلام و تدرود خولو چی قولو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. دا درود پیغمبر ویوائے. زمون جماعتونو کل کل لالچی کنا پنجاب تا، نو علتا منبر کے علماء خنیس امامانی، نو عوام متویدی تبلیغیانو تمکینے وی ای صلات کو نہیں مانتے، ای صلات نمانی خواہ. ذکر پنجاب کے ڈیرو زینو کی
اغي د اذان نمخ کې لګي الصلات والسلام علیک یا رسول الله دې ته صلات وای الصلات والسلام علیک یا حبیب الله الصلات والسلام علیک یا نبی الله یا نور الله دغه وای موږ وینا اذان احادیثو کې ثابت دي پوره طریقې ثابت ده دا پکې نشته دا اذان نمخ کې به بسم الله الرحمن الرحیم وې هغه هم پپټه وې دا اذان نرستو به دعا وې اللهم رب هذه الدعوه التامه دا هم پپټه وې دا په تیز نه وې ما اذان نرستو ها ځکه ما ته دا اختیار نشتا الله تبارک وتعالى فرمایي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار چکل الله او د الله رسول یو خبرت وکړه دا بیا مسلمانانو نارینه او زنانو ته اس اختیار او حق نشتا چې د ځان په کې یو ټوټه ولګي ښا نن زمونږ په ډېرو دعاګانو کې د ځان ټوټي په درودونو کې د ځان درودونه غون غون طریقې ښا په دې میاش کې رز دو مخ کې تاسو وګوره خلق اختر مناو ولید میلاد النبی مناو نو بہرحال محترم صحابه کرام تپوس کئ د صحابه کرامو تپوسونه قرانم ذکر کړي احادیثو کې ډېر زیات دي ما او تا تپوس نکو تپوس کو کلا چې دې کې یو مرګري غلط شو کنه نو موږ راځو د استاد نه تپوس کوجی دا کار څنګه دی چې دا استاد دې ګڼه کیږي دا خو غلط کار دی چې دا غسړی ور باندې زه بدنام کوم دا تپوس کو د بل چا د ذلیل کولو تپوس کو زمونږ محلې ته سیروزی او جماعت راغلیو هغې د خپل علاقې د یونین کونسل ناظم صاحب هم ځان سره وصول کړی و ډېر محنت سره ځکه تبلیغ والا رونه ډېر محنت کوي هغې پکې خپل پردې نه کوي هغې پکې ډانسر او سنگر نه کوي خو ورځي چې دا خلک دین ته راشي جومات ته راشي لوی محنت دی نو هغه ناظم صاحب چې وو د علاقې هغه کټر شرابیو ډرینکرو شرابیو درس کې ناس تو سیروزی ته راغلیو مرګرو به ډېر په ګرانه وصول کړو نو اسې سمو خیال دی چې غریب په اول د جمعات ته راغی څو کاله بعد جمعات ته راغی د شرابو په نشو کې مستې اته ورته وې دا شرابي دا حرام خور دا ذلیل دا 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 دیبا جمعات کی سار شي بیا محترم نو دیږي یو تن چیټ را کوجی د شراب مبارکي د شریعت څخه حکم دی الکه ته دی وخت کې د شراب په حکم څه کې مطلب دا و چې دا مولوی سے بوز درس کې په شراب ورنا ور واچي چې د شراب یو ساس کی کوی ته وګرځید نو غون کوی ګندش نو چې دی ګیډه ته وګرځید نو دا بسونه حرام خوري نو دا ناظم سے بلک ذلیل شي او رسوا بشي زه ور باندې پوښوم پغه چټ نو ما ته یو مرګری د یو مسلې تپوس کړي دا په کې نه شراب تپوس کړي خو مې دا ان شاء الله دوره د پس درس کې را روان دي نو د چا چې دې مسلې سره شو کیږي نو بیا مالها و ما علیها د شرع د دې حرمت څنګه وشو تدریجن سټیپ بای سټیپ نو دا تفصیلات به ان شاء الله رز دو درې پس بیانو په درس کې ای ته بیا حاضر شي اسړی باندې یخ یو بور وړي ده زمون تپوس د غشان مانا اگر از غم کې او تن تپوسو کو ویره چې زمون په محله کې او تن دی نومم واغسته ویغه چې سجده کوي نو ځان ته د دې پټکی د ولنا یا د رومال د ولنا داس یو پټکی غونته جوړ کینو دا پوزه په لګي مطلب دا چې دا مولوی سے براتوی دا مونږی نه کیږي او دا کار غلط دی نو زبال ته کې پګړه کې پازم چې ما ته خپلان کې مولوی سے وی د دا مون نه کیږي د خلکو کې او شرمېږي ما ته خبرې مې غولې دی پوز سره دا چل کوي مې غل ډاکټر دا سی ویلو دا غدا پوز ډیره خطرناکه بیماری کې مبتلا نو چې دا حقته په تزور وروړي حقته لګې نو تکلیف دی نو دې لګ دا صادر دا څه کوي ښا مې تاسو تپوس کړي او دا خلک خپل خو د خبرې کولینا
نو په مونږ مولیانو باندې سړی شرمای ښه بعضې پکې داسې دوستان مسلمانانو کې ملاویږي. نو محترمو حدیث مې لوستی وه د هغه حدیث تشریح دا خو ختمیږي نه چې عقبه بن عامر تپوس کوي صحابه کرام تپوس کوي بیا د هغې تپوس څنګه دی ډیر ناشنا تپوس کوي نبی علیہ السلام ته وایي اے د الله رسوله من نجات بچو پس کې دی کامیابی پس کې ده خلاصون پس کې دی څنګه به دنیا او آخرت کې د مصیبتونو نه بچو ښه څنګه کې مدي تپوس کوي دا صحابه کرامو تپوسونه مونږ دا تپوسونه نه کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د نجات درې نسخې وښودلې ښه نبی علیہ السلام ورته د بچاو د نجات درې نسخې دا درې نسخې به یادو عمل کې به راولو تبلیغ به کو بیان به کو مذاکرې به کو دا نه چې تقریر ته راغلی او تقریر مو اورېد ښه تقریر وشو او بس خبره ختمه شوه دا به یادو انشاءالله هغه مو دا څوک به یادو دا درې نسخې د نجات او د نجات دا نسخې دا چا بیان کړي دي په تمام کائنات کې د تمام انسانانو نه په اوخیارو کې اوخیار ترین انسان بیان کړي خلک د اوخیار تن نه مشوره لی کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تمام کائنات په انسانانو کې او په پیریانو کې د هر چا نه زیات اوخیار دی نبی علیہ السلام څنګه په نبی علیہ السلام د نبوت ختمه ده څنګه په نبی علیہ السلام د شجاعت او د بهادرۍ ختمه ده څنګه د نبی علیہ السلام پاغه باندې د حسن ختمه ده ځکه یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام وایي چې معراج ته لاړم هلته مې یوسف علیہ السلام ولیدو کنه نو یوسف علیہ السلام ته د دې نیم کائنات حسن ورکړی شوی د کائنات کې څونه حسینان جمیلان دي څونه خیسته سیزونه دي خیسته مرغې دي خیسته سترګې دي د دې ټول کائنات هغه نیم حسن یوسف ته ورکړی شوی او زموږ نبی علیہ السلام د یوسف علیہ السلام نم خیسته و په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حسنم ختمه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سخا پیغمبر علیہ السلام کې بخل او شمتیا نو احادیثو کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس واشجع الناس واحسن الناس پیغمبر په ټولو خلقو کې بہادر یو حدیث پاک کې راځي صحیح بخاری کې حدیث دی یو پیره د شپې صحابه کرامو باندې داسې د یری سه یو غبراهټ आवाज ولګید صحابه کرام د کورونو نه بهر وروته یخته خبر چرتا مخالفین او دشمنانو حمله وکا چې وی کته نبی علیہ السلام په اس باندې ډیر تیز را روان دي یوازې یکی یوازې او ډیر سپیډ کې را روان دي اصحابه کرامو ته وی بیغمه سمله ز بارډر پوری تری مسم نشته خا یوازې بارډر پوری او د شپې تک اشجع الناس زمون نبی علیہ السلام انتهایی غیرتی د غیرتم به ختمه وا نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه عقل الناس د عقلم ختمه وخا نو هغه عقل هوشیار ترین انسان د زمانه هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خاتم النبیین هغه مونږ ته د بچو د نجات درې نسخې دا نسخې بزان سره پیس کې پورې غټکو عمل کې به راولو نور ته به بیان کوو نبی علیہ السلام یو نسخه اخودلا املک علیک لسانک دا خپل جبه دی ګوري کابو کې ساته پدې ارسمو آیا پجب ارسمو آیا کنټرول ساته املک علیک لسانک بیا جبه به کنټرول کې څنګه ساتي پدې د مشرانو بی ادبی مکوا پدې باندې غلط خبره مکوا پدی باندې غیبت مکوا نو چغلی ور باندې مکوا چاته پیغور مو ور کوا د چاس پکاوی ور باندې مکوا د جبه ډیر ګناونه دي ښا هغه ټول نه بیانو مختصر دا درې نسخو وضاحت کو یو نسخه خپل جبه کنټرول کې ساتل خپل جبه قابو کې ساتل
دا کم کس چې غصه شو جبه کابو کې ونه ساتلا کله وی خزب مور ساتم او خور به ساتم او طلاق به ساتم او بیا په سرستر ګجاړي نه نو ګوره نقصان را لو کنه کله دی په ځان باندې پوي نشي نو غلط خبره دا سه خبرم کله کله په دې خل راضي محترمو چې هغه سره انسان د ایمان نه خارجيږي ښا دا سه خبره دا سه کارونه شتا ما یو رساله لیکلې وا پشپغو نمبر باندې کې دي چې مولوی صاحب دلته تاسو ته وړلې می نو هغه کې چې کوم لومبي کلمه طیبه د ایمان خبرې دی پکې نو پای کې یو اخیری عنوان دی یو انسان په کوم خبرو سره د دین اسلام نه خارجي یعنی څنګه چې په بعضی خبرو او دس ماتيږي کنه نو په بعضی خبرو کارونو سره نکاح ماتيږي نو بعضو سره ایمان ماتيږي مفسدات د ایمان دا اهمه مذاکره ده دا د کول پکاري چې په کوم خبرو سړی د دیر اسلام نوزي نو دیغه خبرې په خلی باندې بازي راولي نو نبی عليه السلام مونږ ته د دنیا او د آخرت د کامیابی نسخې د نجات لارې چخی نو یو لار پای کې دادا نبی عليه السلام فرمای املک الیک لسانک جب د کنټرول کې اوساته دویمه نسخه وره د دې یو نسخې وضاحت کیږي دا ډیر زیات دی او مختصر دویمه نسخه نبی علیہ السلام اخودلا ولیسعک بیتک استادا کور دی پتا باندې فراخیا ته خپل کور کې لګ وخت روا خپل بچو بیبی تم لګ وخت ورکوا پدې کې زمونږ نن ډیر مسلمانان په کوتاهو کې مبتلا دي ښا بچو ته پورا وخت نه ورکي بیبی ته پورا وخت نه ورکي دې به تپوس کیږي ها د کامیابی لار د نجات لار دادا خپل بچو سره ملګ ناستا ولاړ کوا بیبي سره دم لګ ناستا ولاړ کوا لګب شپو سره لګوا دې سار پتیاروزیو ماثوتن پتیار رش اراتلو سره هغه بیبي ول ټول رز انتظار کړی خوراک تیار کړی ادي وی ګوري بیبي می خای دی ها خزې چاته ناسته خدای نو بس د خزې جدا غم خاده شروع شي بیا او یا دک خزې چې بیا د خلق مطالبه کوي د طلاق مطالبه کوي بیا د سره جنتی رہی پریشانی کې مبتلا شي غنجات ور باندې ګډ وډ شي بیا نبی علیہ السلام وی ولی اساک بیتک پتا د استاد کور فراغشی او دریمه نسخه نبی علیہ السلام خی وبکی علی خطویتک اب اوستو چې ما او تا کمی نسخه استعمال کړه اوستی آیا جبه می کنټرول کړه آیا کور بال بچ ته ټیم ورکوما او دریم نبی علیہ السلام فرمایي وبکی علی خطویتک تانا که خطا وشوا تانا که گناہ وشوا تنہائی کی کینا جماعت کی کینا بیٹک کی کینا زال کمرہ کی کینا او لاس اللہ تا پورتا کا اے رب استا دانا فرمانی میوکا او اے رب تخو پدی قادر وی چی زمان دی دغه وخت کی خنزیر او سپی جوړ کړي وي او اے ربا تا په ما باندې بیا خپل کرم د ستاریت صادر دی را باندې را چولې دي لګ الله ته وجاړه او بعضی روایتو کې راځي چې جړه نه درځي کنه مړه په دروغ وجاړه د کسته وجاړه اته ډرک وکا الله له وجاړه سترګو نوخ کې رو باسا بیا د دې ډیر فضایل دي چې کم سترګو نه د الله د یری اوخ کرو وتا د نجات او د کامیابی نبی علیہ السلام سو نسخه خود له محترمو درې نسخه یو نسخه خپل جبا کابو کې ساتل دویم خپل بال بچ ته ټیم ورکول او دریم په خپل ګناونو خطایانو باندې جړه کول الله رب العزت دې مونږ او تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کی دا کم یونس کا دا مشر چې وفات شوی دی اللہ تبارک و تعالی دے غلم مغفرت نصیب کی اللہ رب العزت دے و آئندہ منازل آسان کی دیر خمر گرے ہو خوک مر گرے ہو کلک مل گرے ہو دا سخت مل گرے ہو اللہ دے و جزائے خیر ورکی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین رب بیماران و تشفاء کاملہ عاجلہ نصیب کی رب دلتا دا سونا مسلمانان دلتا د منځ ترازی د محلي یا د نور محلونو رب جوړې کې خیر نصیب کې رب د مصیبتونو نه آفات او بلیاتو نه محفوظ کې رب اے رب د چاسونه شریعه جات دي د غیبی خزانو نه تر سره کې دې کې د مونږ د اورور
شیخ مولانا ولی محمد صاحب ډیر مهنت کوي، ډیر په اخلاص سره د دې علاقې مسلمانان هغه سره کلک او ملاتړ ولاړي. ربا دې ټولو ته مزید اخلاص نصیب کړي او ژوندونو کې برکتونه واچي. زموږ صلاحیتونه مال اولاد د خپل رضا دپاره د خپل دین دپاره استعمال کراولي. برحمتک یا ارحم الراحمین. سنت کوي مندار